قران کریم د هر زمانه لپاره، د هر قوم لپاره، د هر دور لپاره، د هر علاقې لپاره الله تبارک وتعالى د نوع انساني د فطرت مطابق قران کریم الله جل شانه نازل کړی. چرته هم داسې نشي کېدی چې یاره د قران کریم په دې احکامات باندې په فلان کې عمل کول مشکل دی، یا په دې کور کې عمل کول مشکل دی، یا فلان کې قوم کې چې په دې باندې عمل کول مشکل دی، یا په فلان کې دور کې په دې باندې عمل کول مشکل دی. دا څنګه ده؟ خلاق عالم د ټول کائنات پیدا کونکي ذات د فطرت مطابق کلام الله نازل کړی دی چې هر یو انسان په هر زمانه کې، په هر قوم کې، په هر دور کې، په هر علاقه کې بلا خوف او ججت او بغیر د مشقت او د تکلیف نه په کلام الله باندې، شریعت محمدي باندې، دین اسلام باندې عمل کول شي. او دومره آسان الله رب کائنات د قران عظیم شان نازل کړی دی. ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. دا قران کریم مونږ آسان کړی دی د فهم لپاره، د پوهېدو لپاره، د عمل لپاره، د نصیحت حاصلولو لپاره. څوک شته داسې چې دین نصیحت حاصل افلا يتدبرون القرآن، ایت قران کریم باندې تاسو تدبر ولې نه کوئ؟ چې کله هم یو مسلمان قران مجید فرقان حمید مخ ته کیږي او تدبر کوي، غور او فکر کوي، زما رب ما ته پدې کې سوې، نو الله تبارک وتعالى بیا د هدایت لارې کولاوي. نو لهذا فلولا كانت قريه امنت، ولدا سنشو داخلك دخلوا داخلك داخليو داخلك دوی ایمان راوړي وي او فنفعها ایمانها، د دوی ایمان دوی ته نفع ورکړي و، دوی ایمان را نوړو الا قوم یونس، مگر قوم یونس علیه السلام.